السلام علیکم ملګرو. جنید خان مح د شهید ریحان زیب رور مبارک زیب په NA8 باندې او PK22 باندې د PTI دواړو امیدوارانو ته شکست ورکړی دی. د حواله سره سینیئر صحافي عمران ریاض خان هم مبارک زیب له مبارکي ورکړی ده او ورسره دا هم لیکلی دي چې دا خاندان چې کوم ریحان زیب یا مبارک زیب دا مخکې نه د ټیکټ حقدارو د عمران خان د غیر موجودګۍ غلطه فایده اخیستلې شوې ده. دا عمران ریاض ویلي دي. مطلب عمران خان په خپل موجود نه دی او کوم چې ټیکټ ورکول والا خلک دي مطلب د PTI مین لیډرشپ ته دا وخت هغه د عمران خان د ناموجودګۍ غلطه فایده اوچته کړې ده. دا سینیئر صحافي عمران ریاض خان هم ویلي دي. خو بل طرف ته مبارک زیب چې کوم دی د الیکشن دوران هم د عمران خان تصویر د عمران خان پرچم ځان سره مطلب هر ټایم هر جلسه کې د الیکشن دوران هم استعمال کړی دی او د ویلي چې مونږ هم د عمران خان او اوس هم د عمران خان یو زمارو لکه مطلب د چې کوم رو ریحان زیب شهید هغه هم د عمران خان د پر ډېرې منډې تړې واخلې وي او زه به هم مطلب PTI سره یم. دا نه چې ما آزاد امیدوار الیکشن وګټلو نو زه به پهله پارټي جوین کوم. خو اوس چې کوم 2 سیټونه د ګټلي دي PK22 باندې او NA8 باندې اوس په کم سیټ باندې به د خپل عہده اخلي په کم سیټ باندې به د پاتې کیږي نو هغه د ویلي دي چې زه به خپل کسانو سره مشوره کوم هغې نه پس به زه فیصله کوم چې NA8 سیټ باندې به زه پاتې کیږم یا PK22 سیټ باندې به زه پاتې کیږم. خو دا ریحان زیب شهید درور په صفا الفاظو کې ویلي دي چې زه به PTI پارټۍ سره یم. مطلب دا د PTI کس سره PTI چې کوم مین کسان هغه فیل شوي په باجوړ کې هغه له خود په غټ مارجن باندې شکست ورکو په وړو کې نه په غټ لیډ باندې د شکست ورکړي د PTI امیدوارانو له چونکه د خپل هم د PTI لیډرشپ سره ملو شو د PTI هغه خلکو سره ملو شو کوم سره چې دا ټایم د عمران خان غیر موجودګۍ کې پاور دی لکه بیرستر ګوهر شو دین علاوه عمر امین نه علاوه شیر افضل مرور شو د خسانو سره د ملو شو مبارک زیب چې لکه مالا ټیکټ راکې زمارور هم تاسو د پر ډیر زیات ایفورټس کړی دي او د باجوړ چې کوم عوام دغه ما سره تاسو مالا وټ راکې سوري تاسو مالا ټیکټ راکې وټ نه چونکه ټیکټ دله ملو نه شو د از آزاد امیدوار الیکشن لړاو کو د چې کوم خلک دي هغه د روشت کو چې ته خیر د آزاد امیدوار ودرېګا خامخا د په مالت کې د خامخا خپل وی به د روچت کړی وي او د عوامو په فرمایش باندې هم د روچت شوی چونکه ضرور چې کوم هغه د الیکشن ورځو کې شهید شو په سبا الیکشن او په نن ورځ باندې ریحان زیب شهید شو چې بیا د باجوړ غیور خلکو ډیر زیات ایفورټس کړي ډیر زیات احتجاجونه ډیر زیات دغه کړي چې مطلب موږ له انصاف ملو شي د ریحان زیب قاتلان د گرفتار شي د باجوړ عوام چې کوم هغه ریحان زیب سره آلریډي ریحان زیب د الله پاکو بخي دغه نه پس د غرور راو چې هغه د PTI د ټیکټ نه علاوه از آزاد امیدوار خپل الیکشن لړاو کوي کې د PTI امیدوارانو ته غټ شکست ورکو هغه نه پس صفا الفاظو کې ویل چې PTI سره اعلان کوم د PTI د پارټۍ سره مطلب PTI د پردې کې ټینشن خبره نشته چونکه دا سیټونه PTI ته ګټل انتهایی ضروری دي ځکه PTI ته خپل مخصوص نشستونه په دې سیټونو باندې ملاويږي او په کومه اسمبلی دغه کې بدای اوس مطلب دای سیټ په اوس په اسمبلی کې پوښ شي د استحکام پاکستان چې کومه پارټي و کومه پارټۍ سره چې PTI مطلب خپل دغه کړو نو هغه پارټۍ نه بدای اوس په سیټ دای لملو شي د اسمبلی نه مطلب دای له بوس لارې آزاد شي نو PTI ته الیکشن ګټل ضروری خو بل طرف ته PTI نه علاوه آزاد امیدوار چې کوم مبارک زیب د PTI امیدوارانو ته شکست ورکو خو سدا صفاوي نه کړی چې زه د PTI سره عمران خان سره بیم او زما مقصد دا نه چې زه آزاد پاشوم نو زه بل پارټۍ ته ځم یا به زه از آزاد مطلب خپل ټایم تیروم زه به PTI ته ځم دا مبارک زیب خپل اعلان کړل. په دې ویډیو کې د اپډیټس ډیر زیات مننه والسلام.